بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت. د مکې مکرمې په نارینه او ښځینهو کې ورو ورو اسلام په خپرېدو و او ټولو به د اسلام مقدس دین ته غاړه ایښودله. د دې په مقابل کې قریشو ځینې بېوزله مسلمانان بندیان کړي ول او ځینې نور یې په مختلفو وسیلو او تعذیبونو د اسلام څخه منع کول. یوه ورځ د ماښام څخه وروسته د قریشو د ټولو قبیلو مشران د کعبې تر څنګ راغونډ شوي ول. په خپلو کې سلا مشوره کوله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه د کار په اړه خبره پکار ده او د دې کار څخه یې منع کول ضروري دي. ځکه قریشو دا نشوه زغملی چې د مکې مکرمې خلک ورځ تر بلې د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي. د چا په ذریعه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغام واستو چې د قریشو مشران درته په حرم کې دننه انتظار ناست دي او څه خبره در سره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر په بیړه د هغوی په لورې راغی، ځکه چې د هغوی هدایت ته رسول الله ډیر حریص و، نو ځکه رسول الله ډیر زر تشریف راوړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی تر مخه کېناست. د قریشو مشرانو په دې ټکو خپلې خبرې پیل کړي او دا یې ویلې چې موږ د قوم په استازیتوب په دې خاطر راستول شوي یو چې تا سره څه خبرې اترې وکړو. په الله قسم ستا په څیر سړی، دا مشرکین رسول الله ته وایي، په الله قسم ستا په شان سړی چې خپل قوم ته یې دومره ستونزې پیدا کړي دي بل نشته. پا زموږ خدایانو ته شکنځلې وکړې، د خپل دین څخه ووتلې، زموږ د هوښیارانو او زیرکو خلکو څخه دې کمعقل او ناپوهه جوړ کړل، خپل قوم دې ټوټې ټوټې کړه. لنډه دا چې هیڅ داسې بد او ناوړه کار داسې پاتې نه دی چې تا نه وي کړی. العیاذ بالله. محمد رسول الله ته دوی دا خبرې کوي او بیا یې رسول الله ته ورزیاته کړه که دا کار دې په دې خاطر پیل کړی وي چې مال او دولت جمع کړي، نو موږ چمتو یو چې تا ته دومره مال راغونډ کړو چې زموږ په منځ کې به تر ټولو مالدار شي. او که د دې کار څخه دې هدف او مخه دا وي چې عزت او شرف لاسته راوړي، نو موږ تیار یو چې د خپل مشر او رهبر په توګه دې وټاکو. او که پادشاهي لاسته راوړل غواړي نو پادشاه به دې کړو، او که چیرې د مرض یا میرګو د اغیزې په وجه داسې شوی نو موږ دې ته حاضر یو چې په خپل مالی لګښت ستا درملنه او علاج وکړو. د دې خبرو د اوریدلو څخه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیر ډاډ او اطمینان داسې ځواب ورکه، دا هر څه چې تاسو وویل زه د دې ورڅخه بری او بیزاره یم. نه مې ستاسې مال او دولت په کار دی، نه د بادشاهي شوقمن یم، نه د مشري او زعامت غوښتونکی یم، لیکن خبره دا ده چې زه الله ستاسې لورې ته رسول او پیغمبر را استولی یم. پر ما یې کتاب نازل کړی او ما ته یې امر کړی چې زه ستاسې لپاره زیری کوونکی او ویرونکی اوسم. په دې اساس ما تاسې ته د خپل رب پیغام در ورسوه او تاسې ته مې نصیحت وکړه. تاسې د رسول الله ژوند وکړئ. څومره په کړاو سره محمد رسول الله وخت تیر کړی. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وفرمیل که چیرې زما خبر او نصیحت مو ومنلو، دا ستاسو لپاره د دنیا او آخرت د کامیابی او نیکمرغۍ زیری دی، او که زما پیغام رد که نو زه به تر هغې پورې د صبر او زغم څخه کار اخلم تر څو الله تعالی زما او ستاسو ترمنځ فیصله وکړي. قریشي مشرانو رسول الله ته ویل که دا کار نه کوې نو بیا دې د خپل رب څخه وغواړه
چې ستا د تصدیق لپاره یوه ملائکه راولیږي تر څو له موږ څخه تا خوندي وساتي. همداراز د خپل رب څخه وغواړه چې باغونه، ماڼۍ او د سرو او سپینو ذخیرې درکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه، زه دا کار نشم کولی، زه د دې لپاره نه یم را استول شوی چې دا شیان د خپل رب څخه وغواړم. دا زما د رسالت هدف نه دی. نو هغوی بیا په ډیر سپین سترګي سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې وویل، ښه ده نو که ته کولی شې نو په موږ باندې د آسمان یوه برخه راوغورځوه، لکه څنګه چې دا خبره ته وایې که رب وغواړي په تاسو به د آسمان یوه حصه راوغورځوي. او رسول الله ته دا ویلي تر څو چې د آسمان یوه برخه په موږ باندې راونه غورځوي موږ په تا باندې ایمان نه راوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې غوښتنو لنډ ځواب داسې ورکه، دا د الله کار دی، که هغه وغواړي نو همداسې به در سره وکړي. د څه چې تاسو غوښتنه کوئ الله به هماسې در سره وکړي. د قریشو مشرانو بیا محمد رسول الله ته ویلې، ای محمده آیا ستا رب د دې څخه بېخبره و العیاذ بالله چې موږ به له تا سره د دې خبرو د څیړنې لپاره مرکه کوو او د دې ذکر شوو شیانو په اړوند به در څخه پوښتنه کوو؟ چې خبر و نو بیا یې تا ته ولې دا خبرې در زده نه کړې؟ دا د هغوی احمقانه او بیوقوفه او کمقلې پوښتنې وې چې د محمد رسول الله نه یې کولې. او رسول الله ته دا وایي موږ خبر شوي یو چې د یمامه په سیمه کې یو کس دی چې د هغه نوم رحمان دی، هغه تا ته دا خبرې درښایي او موږ هیڅکله هم په رحمان باندې ایمان ته تیار نه یو چې په هغه باندې ایمان راوړو. او په دې هم پوه شه چې نور د دې کار اجازه نشو درکولی، یا به موږ له منځه ځو او یا به تا له منځه وړو. په دې ګمراهانو کې یو تن وویل موږ خو د ملایکو عبادت کوو، العیاذ بالله هغه د الله لوڼې دي. بل وویل تر هغه پر تا ایمان نشو راوړی تر څو چې الله او ملائکې موږ ته مخامخ رانوړي. کله چې دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبرې وکړي رسول الله ترې پاڅېده او روان شه. ورسره عبدالله بن امیه چې د رسول الله د ترور زوی و پاڅېده او داسې ورته ویلې، محمده د قوم مشرانو درته د ډیرو شیانو وړاندیز وکړه، یو دې هم ونه مانه. بیا یې درڅخه د خپل ځان په اړوند ځینې پوښتنې په دې خاطر وکړې چې د الله په وړاندې ستا قدر او مرتبه لکه څنګه چې ته دعوه لرې وپېژنې، بیا دې هم هیڅ ونه کړل. زه خو تر هغې پورې په تا ایمان راوړو ته تیار نه یم تر څو چې زما په مخ کې آسمان ته یوه زینه ودرئ او آسمان ته پورته شي او هغه ځای نه تا سره یوه ملائکه د تصدیق لپاره راکوز شي او ستا تصدیق وکړي. او که چیرې داسې هم وکړې بیا هم زه ګمان نه کوم چې ایمان به در باندې راوړم. له دې خبرو وروسته بیا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ولاړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د ډیر غم او افسوس په حالت کې کور ته ولاړه، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه هیله درلودله د هغې هیلې پر خلاف دوی وړاندیزونه وکړل، په رسول الله ایمان رانه وړ. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو د مشرانو د غونډې څخه ولاړه، بدمرغه ابو جهل د قریشو مشرانو ته داسې ویل، قریشو تاسو ولیدل چې محمد د خپل کار نه تیریدونکی نه دی، زموږ د دین سپکاوی یې راخیستی، زموږ نیکونو ته بدې ردې وایي، زموږ هوښیاران هغه ته کمعقل ښکاري. زما دې په الله قسم وي چې سبا به هرومرو د یوې درندې تیږې سره ورته کینم چې کله هغه سجدې ته لاړه زه به دا ډبره د هغه په سر راغورځوم او سر به یې العیاذ بالله دوه ټوټې کړم. بدبخته ابي جهل په دې باندې خبر نه و چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ساتنه او مدد الله رب العزت کوي. ابو جهل وایي زه خو به دا کار کوم، خو له تاسې څخه غوښتنه دا ده چې د دې کارنامې وروسته به مې ساتل او دفاع پر تاسو وي، بیا دې د بنو عبدالمناف لاس خلاص وي. ټولو په یو آواز ویل موږ به تر وروستۍ شیبې پورې ستا حفاظت او ساتنه کوو او هیڅ چاته به دې هم ونه سپارو. زه خپل کار سر ته ورسوه. د پلان سره سم سهار ابو جهل تیږه په لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په انتظار ولاړ و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک عادت سره سم حرم ته تشریف راوړ او په لمانځه ودرېده. د قریشو مشرانو هم د دې کار د لیدلو لپاره
په وخت ځانونه حرم ته رارسولي ول د ابوجهل د کارنامې په انتظار ول، په خپلو ځایونو کې ناست ول. کله چې ابوجهل رسول الله ته ورنږدې شو سمدستي په داسې حال کې راشاته شو چې رنګ یې زیړ تښتېدلی و، سختې ویرې اخیستی و، د هیبت نه یې تیږه د لاسه ولوېده. د قریشو مشرانو چې دا حالت ولیده په منډه ورته راغلل او پوښتنه یې ترې وکړه چې څه در باندې وشول. هغه ځواب ورکه کله چې د محمد د ویشتلو لپاره ورنږدې شوم ناڅاپه یو خطرناکه غټ اوښ راوړاندې شو. داسې اوښ و چې د هغه په څیر غټ جسم، غټ ورمیښ او غټ غاښونه تر نن ورځې ما نه و لیدلي. نږدې و چې پر ما باندې حمله وکړي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د دې په اړه پوښتنه وشوه. رسول الله وفرمیل دا جبرائیل و، که ابوجهل لږ نور هم رانږدې شوی وی نو د ځان سره به یې اخیستی وی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ساتنه او د هغه حفاظت الله رب العزت کوه، خو هغه صبر وکه، هغه استقامت وکه، هغه په خپل بلنه کې د ثبات نه کار واخیست. نو نن هم چې علما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورثه دي د دعوت کار د کله هم نه پرېږدي، نه به د چا ګواښونو نه ویریږي، نه به د چا د ویناو او بدو لقبونو نه ویریږي. خپل کار ته به ادامه ورکوي تر څو چې ژوند دي، یا به په دې لاره کې هدف ته رسیږي یا به په دې لاره کې وژل کیږي. دواړه د دې دپاره عزت دی. نور به م واورو قدرمنو اورېدونکو خود یوې دمې نه وروسته پاچاهان د اجول بدل تخته، پاچاهان د اجول بدل تخته، پاچاهان د اجول بدل تخته چې مکې. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. اوس مسلمانان حبشې ته هجرت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل چې ملګري یې د قریشو لخوا کړول کیږي او هغوی تعذیبیږي او هغوی سره هیڅ مرسته هم زه نشم کولی. نو رسول الله ورته ویل که د حبشې خاورې ته هجرت وکړئ ښه به وي. هلته یو پادشاه دی چې د هغه په هیواد کې په چا ظلم نه کیږي. هغه د صدق او رښتینولي ځمکه ده. الله به هلته له تاسې څخه کړاو او تکلیف لرې کړي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له اجازت نه وروسته د مسلمانانو یوې ډلې حبشې ته هجرت وکړ. دا په اسلام کې لومړنی هجرت دی چې 11 صحابه و کرامو پکې برخه اخیستې وه او عثمان بن مزعون یې امیر و. بیا جعفر بن ابي طالب هم هجرت وکړ او نور مسلمانان هم ورغلل. څوک یوازې ولاړل او څوک د کورنۍ سره. په دې توګه په حبشه کې د مهاجرینو تعداد 83 تنو ته ورسید. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ام سلمه رضی الله عنه د حبشې کیسه داسې بیانوي. کله چې موږ د حبشې سیمې ته ورسېدلو الله تعالی راته یو غوره همسایه نجاشي د حبشې پادشاه را په برخه که. د خپل دین په اړه ډاډمن شولو او د الله عبادت مو پرته د کوم تکلیف څخه سرته رسوه. داسې خبره به مو نه اورېده چې موږ وځوروي او یا موږ خفه کړي. کله چې قریش د دې وضعیت څخه خبر شول چې مسلمانانو هجرت کړی حبشې ته او هلته د دې و ډېر درناوی او عزت شوی دی، نو په خپلو کې مشوره وکړه او دا خبره یې غوټه کړه چې باید نجاشي ته 2 تکړه ځوانان د ښکلو او قیمتي ډالیو سره واستوو. په هغه وخت کې پوستکی د ډالۍ ورکولو په توګه رواج و. همدا و چې ډیر پوستکي یې راغونډ کړل تر دې چې نجاشي په دربار کې یو تن هم بې ډالۍ پاتې نه شو. او د دې کار لپاره یې عبدالله بن ربیعه او عمر بن عاص وټاکل. دا دواړه ټاکلي پروګرام سره د مکې نه وخوځېدل، حبشې ته ورسېدل. مخکې له دې چې د نجاشي سره خبره مطرح کړي او هغه سره خبره شریکه کړي په دربار کې موجودو درباریانو باندې ډالۍ وویشلې او بیا یې نجاشي ته هم قیمتي تحفې وړاندې کړي. هغه قبول یې کړي. له دې وروسته یې داسې ورته ویل زموږ ځینې کم عقله کسان ستاسې وطن ته راغلی دي. دوی د خپل قوم دین پریښی او ستاسې په دین کې هم نه دي شامل شوي، بلکې د خپل ځان نه یې داسې نوی دین جوړ کړی دی چې نه یې موږ پیژنو او نه یې تاسو پیژنئ.
اوس موږ د دوی د قوم مشرانو، سپینګیرو او د دوی پلرونو، د دوی ترونو او خپلوانو ستاسو خدمت ته رالیږلي یو چې دوی موږ سره بیرته ستانه شي او مکې مکرمې ته لاړ شي، ځکه د دوی مشران د دوی په حالات او مصلحت ډیر ښه پوهیږي. درباریانو وویل پادشاه دوی رښتیا وایي او په حقه دي، ورته یې وسپارئ تر څو چې خپل قوم او وطن ته بیرته لاړ شي، ځکه درباریانو تحفې او ډالۍ اخیستې وي. ام المؤمنین حضرت سلمه رضی الله عنها فرمایي نجاشي د دې خبرې سره ډیر په غصه شو او ویل هیڅکله هم داسې نشي کیدی، هغه خلک چې زما همسایه‌توب یې غوره کړی، زما وطن او کلي ته راغلي دي، په نورو یې زه غوره ګڼلی یم، څرنګه کیدی شي چې زه یې بې پوښتنې دوی ته وسپارم. نجاشي دا ویل چې زه به له هغوی څخه ضرور پوښتنه کوم، که چیرې خبره هم داسې وه چې دا دواړه کمی ورته به یې وسپارم او که داسې نه وه نو هیڅکله به یې هم ور ونه سپارم. بیا نجاشي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري راوغوښتل، د خپل دین علما یې هم د کتابونو سره راوبلل، په هغه وخت کې نصراني دین و. هغوی خپل کتابونه خلاص کړل او مسلمانانو نه یې پوښتنه وکړه دا کم نوی دین دی چې تاسې راوړی چې د دې لپاره تاسو د خپل قوم دین پریښی او زموږ دین ته هم نه یې راوښتي. ام المؤمنین رضی الله عنها فرمایي د مسلمانانو په استازیتوب نجاشي سره جعفر بن ابي طالب خبرې کولې چې دا د محمد رسول الله د تره زوی و او داسې ځواب یې ورکړ: ای پادشاه، موږ یو ناپوهه او جاهل قوم وو، موږ به د بتانو عبادت کوو، موږ به مردارې خوړلې، فاش او ناوړه کارونه به مو کول، صلې رحمي به په موږ کې ختمه وه، د همسایه حقوق مو نه پیژندل، هر زورور به کمزوري خوړ. په همدې ترڅ کې الله تعالی په موږ کې یو پیغمبر راواستوه، موږ د هغه د لوړ نسب، رښتینولي او امانتداري اعتراف کوو او هغه پیغمبر موږ د الله تعالی لورې ته راوبللو چې د هغه وحدانیت ومنو او یوازې د هغه عبادت وکړو او د کومو تیږو او بوتانو عبادت چې موږ او زموږ پلرونو کوه هغه باید موږ پریږدو. هغه موږ ته د رښتیا ویلو، د امانت ادا کولو، د صلې رحمي او همدارنګه د ښه همسایه‌توب امر کوي. د حرامو خوړلو، د وینو تویولو، د پوچ او دروغو ویلو، همدارنګه د یتیم د مال خوړلو څخه یې منع کړو او موږ ته یې د لمونځ د ادا کولو، د زکات ورکولو او د روژې د نیولو لارښوونه وکړه. نو موږ ورباندې ایمان راوړ، د هغه تصدیق مو وکړه او د هغه د ویناوو تابعداري مو پیل کړه. په دې ترڅ کې زموږ قوم پر موږ تیری پیل که، موږ یې د رنګارنګ ستونزو او ډبلونو سره مخ کړو تر څو د الله د عبادت او اسلام د دین څخه مو بیرته د بتانو عبادت ته وګرځوي. کله چې د دوی ظلم او تیری له حده زیات شو، موږ ستاسې ټاټوبي ته پناه راوړه او دا هیله مو څرګنده کړه چې ستا په وطن کې به پر موږ باندې زیاتی نه کیږي. د دې ویناو څخه وروسته نجاشي وویل د الله د لورې چې پیغمبر څه راوړي دي هغه تاسو ته یاد دي؟ جعفر ورته وفرمیل هو. نجاشي وویل چې ویل وله. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د سورت مریم تلاوت شروع که او ام المؤمنین فرمایي په الله قسم چې نجاشي د تلاوت په اورېدو دومره وجړل چې ږیره یې په اوښکو لمده شوه او په شا او خوا کې ناست راهبان هم په ژړا شول. نجاشي ویل په الله قسم چې دا او هغه څه چې عیسی راوړي وه د یو ځای څخه سرچینه اخلي. بیا یې عمر او عبدالله ته مخ ور واړوه او ویل تاسې پښې سپکې کړئ، په الله قسم هیڅکله هم دوی تاسې ته نشم سپارلی. سبا ته عمر بیا د نجاشي دربار ته ځان ورسوه او ورته ویل پادشاه آیا تاسې خبر نه یاست چې دوی د عیسی په اړوند ډیره ناوړه عقیده لري او د هغه په هکله ډیرې ګډې وډې وایي؟ تاسې د دې پلټنه او پوښتنه وکړئ. نجاشي د پلټنې لپاره ام المؤمنین وایي بیا موږ ته احوال راکه چې دا د مصیبت ډیره سخته لحظه وه. مسلمانان راجمع شول، یو بل ته ویل چې اوس به څه وایو؟ ټولو په اتفاق دا خبره غوره کړه چې د عیسی په اړوند به هغه خبره کوو کومه چې الله تعالی او د هغه پیغمبر کړې ده. کله چې د دویم ځل لپاره دوی د نجاشي دربار ته حاضر شول، نجاشي ترې پوښتنه وکړه ستاسې د عیسی په اړوند څه نظر دی؟ یا تاسو د عیسی علیه السلام په اړوند څه نظر لرئ؟ جعفر ځواب ورکه د عیسی بن مریم په هکله زموږ هماغه نظر دی کوم چې موږ ته زموږ پیغمبر ښودلی.
زموږ پیغمبر په دې هکله فرمایي هغه د الله تعالی رسول او د هغه روح دی او د هغه کلمه ده چې په پاکي سره یې مریم ته القا کړې ده. ام المؤمنین رضی الله عنها فرمایي د دې سره نجاشي ځمکې ته لاس که او یو ډکی د ځمکې نه را اوچت که او بیا ویل په الله قسم چې عیسی بن مریم د دې ډکي په اندازه هم د هغه څه سره چې تاسې وویل توپیر نه لري. یعنې هغه د الله بنده دی، د الله رسول دی، د الله روح دی او د هغه کلمه ده چې په پاکي سره یې مریم ته القا کړې ده. د دې سره د راهبانو ترمنځ شور ماشور جوړ شه، ګواکې د نجاشي خبرې ورباندې بده اغیزه وکړه. بیا نجاشي ویل که تاسې نه قبلوئ هم خو عیسی علیه الصلاة والسلام همداسې دی لکه څنګه چې دوی ویل. بیا یې مسلمانانو ته ویل زی تاسې زما په ځمکه کې په ډاډ او په امن اوسېدی شئ. چا چې درته تکلیف ورسوه هرو مرو به زه هغه تعذیبوم. زه دا نه خوښوم چې تاسو ته دې څوک تکلیف ورسوي او د دې په بدل کې دې ما ته د سرو زرو غر راکړي. دا زه نه قبلوم. بیا یې ویل دې دواړو ته د دوی ډالۍ بیرته ورکړئ. په الله قسم کله چې الله تعالی ما ته زما پادشاهي بیرته راکړه له ما څخه یې هیڅ رشوت وانخیست. ام المؤمنین فرمایی د دې سره هغه دواړه شرمنده د نجاشي له دربار څخه ووتل او د هغوی راوړلې تحفې ورته بیرته ورکړې او موږ د غوره همسایه په ښه کور کې په ډاډمن زړه میشت وو او هلته م ژوند کوه. قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو انشاءالله تعالی، خو هغه په نورو خپرونو کې. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، زموږ بله خپرونه به د قریشو د تړون پایلوي. نو تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند م نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. ستا د حسن تماشې ته محمد، ستا د حسن تماشې ته محمد، ستا د حسن تماشې ته محمد، ستا د حسن تماشې ته محمد. عدن راغی یمن راغی کنعان راغی، عدن راغی یمن راغی کنعان راغی، چې دوران د پاک نبی پر جهان راغی.